دا ته په کې سولا کې ما شپه ورته کړی دا کومه شمه ځه اخستې دا ځای کوم باندې دی لکان سړی مګاډي راګرځول دي لاسو کې دې راځي کوي ما راګرځول دي لیکن دا کوم برابر دي خرچه به څه کوي خیالونه به راسي دي کیسونه پر کړی دي دا الاټمنټو خلاف الاټمنټو نه چیلنج کړی دي که هر څوک چې پرته وي دا کوم دی ورته لکه کوم دا عام بچی چې کوم پیغام په مرکوفان یا په زمان یا په بلنګ موږ امتیازات نه غواړو نو ته نه د امتیازات خبره کړې ده موږ اختیارات نه غواړو نو ته نه د اختیارات خبره کړې ده دا خبره کوم چې دا پاسون باندې پورته کړی دي چې دا لار ما ټکې ده دا کار ما کړی دي دا د ولس ځل ما پورته کړی دي اوس به هم په مخکې زروانه مسله کار سره ملګری بیا به هم په مخکې زروانه کار سره ملګری کله به اتفاق سره غواړي د اتفاق مبارک سره کله نه غواړي به کېده مسله ستاد مفاداتو څوک لاقي باندې کان لیکن زه په تکلیف باندې ما په تکلیف کې زما ملګری سي چې وایي ملګری ځوان دا وخت لري په منځ سولا کې شپې کوي اسمان ته تک ځکه نیالي بیا د ورسې کمیټې ته ورغلو زه صاحب غواړي پاس مو ته وکړي چې موږ مرا نمبر یې ځکه کې دم ځکه جوړول اختیار چې کله اختیار ملاو موږ ځکه کمره به جوړه کړه 3 لک د اینم لک خرچه برابر بل ورځ باندې کمیټې د څو کسانو خامخا مون ارتباط نه یو ارسوي سره کې اصل لیکه ورکړي سرکار ته چې دا کمره منهدم کا دا د ټیکس اخی دا د غونډه ټیکس اخی دا د داکی او نن برته هغه خلک ماته وي تمک پیسې نه درکړي غونډه ټیکس د دې په مات کې سټیډیوم ولې سی ولې ډي سی ولې هر چا سی ولې چا په ولې موږ درې ځوانان تاسو پروګرسو لس ګټه ورو د دې حساب چا کړی په دا چا زړه دي ګوره په بل ګوره څونه ټکول کوي په 2004 راته ماینینګ شروع په داغه ځای باندې د ټول خلیه چې ګولې الله زمونه جامل محمد په تناسب باندې په سوو غاډې راوښه ابراهيم الله دا د ضرورت نه راوښه په کوم کې چای ول پیدا کوم نه راوړ دا وګړل دا که خپل مسؤلیت وګړي چې دا کوم په دې کې حق لري دا کوم بچي ځوان سپینځري په دې کې حق لري بیا اوس د 2003 څخه شروع وګړي سره کانه ولاړې د روز خان ووري سنټر روز خان اچھا دې وی کمیشن طلب نه و په اچھا دا جګه نسوال دا مرکزی کونسل موجود دا ولسی کمیټه موجوده و دا زه موجود وم دا ګرد موجود و دا په دې کې د خانو سي لیکن څو ځوانان ولاړ شو ما د ټول شاعر وی چې څو ځوانان ما ته کړه نه خاموشي دا خاموشي ما ته کړه دا د ظلم نظام چیلنج کوي چې راته که سنټری قانون لکه کوم چې راځم کده چا پلان ته تا تر نه منم چې ما د ولس حق نه راوړي او هغه په تسلیم کړي ما ته هغه ټیم کې سپینجرو مرکزی کونسل د زړه پیغوي دا ملګری گواهی چې په کیسه وختو کې په مذاکرات په مشکل سره په پیسو سره پورته کیدا چې په 15000 روپۍ قسم الله یې کني کومه کوپا یې کني دا ورلک پلان هم ځوانه کوم 15000 روپۍ راکړي په دې باندې خبره هم نه کوي دا که څوک ټرست په خلاصي بیا که ورته جوړي بیا که په کوم تقسیمي بیا ځای اختلاف نشته نه اختلاف کوم چې موږ ولسی کمیټې نه ماسه کوم چې اختلاف لګیا چې غرض باندې په قبضه کې هغه جواب باندې لیکلي دي 18 تقسیم من جانب فلان ہے دې کمیټې د دې سړي لپاره کار کوي زه اختلاف ولې نه ساتم بلکې چې وخت نه وي اخر په ځل خپل وطن ایمان اخري سره نو هم همیشه کوشش کړی دي چې دا ټول مسرات دي دا ټول متفقه فورم دي موږ د ولسی کمیټې د انګلیس هیڅ کله نه ممکن موږ د ولسی کمیټې د خدمت هیڅ کله نه ممکن پر ولسی کمیټې د دوه کسانو راج د نیمه پارټي راج دغوت انفرادي طور دخل هو دا لا تسلموا على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله مولانا العظيم سراسر تاوان دی د پښتون وطن د پاره کله خاموشي ده او خبره خاموشي یو څو سړی اوري خو سره هم لکه بوتان دي یو څو سړی اوري خو سره هم لکه بوتان دي یو څو ځوانانو ما تکړه په نه خاموشي وطن د تیر سوي وخت بخښنه راته وکړه زه بالکل ملامت یم په هره خاموشي دا ستا د هر یو کاڼي په حساب ګوتې وهمه دا ستا د هر یو کاڼي په حساب ګوتې وهمه تر ډېره ماته سوې د کاکړه خاموشي
خاموشي په ډېر ادب احترام قدرمن مشرانو د علاقې د خانوزۍ د ولس تکړه او مبارزو ځوانانو په پنډال کې ناست حاضرینو د وخت د قلت په وجې ډېر په تفصیل کې نه ځمه خو دوه لیکه درمیان چې دا د نن را بلل شوې جرګه دا چونکې د معدنیاتو په باره کې ده چې زموږ د علاقې چې د معیشت دارومدار زموږ د روزګار دارومدار هغه په زراعت سره تړلی و زراعت د اوبو د مشکل د وجې نن زموږ کوم چې د زراعت سره وابسته خلک دي یا د چا روزګار د هغه سره وابسته و هغه د مختلف قسم مشکلاتو سره مخامخ دي یوه خواته خو د الله تعالی پر موږ باندې احسان دی چې د زراعت په بدل کې د اوبو سطح چیرې کښته ولاړه د زراعت په بدل کې ډېر خوږه روزي راکړه ډېر لوی نعمتونه باندې ونازولو خو د الله پاک سنت هم دا دی چې کوم څوک ناشکره یې زور صاحب خبره وکړه الله پاک د هغو خپل نعمتونه اخلي نعمت به وي هغه برکت به نه وي نو اوس زموږ حالات نن هغه دي زموږ غرونه دلته د لس زره آبادۍ وطن د داسې سرو زرو ډک او نن هم موږ په کم تکلیف په کم غم په کومه پریشاني کې یو عزیزانو زموږ د معدنیاتو ډک غرونه نوې زمانه کې د نوې حالاتو تقاضا دا ده په دې به هر سړی دغونې پوهوي چې په بین الاقوامي دنیا باندې هم دا ټیم د انسانانو او د تمامې دنیا د معیشت دارومدار او د هغو چې نوې تقاضې دي هغه دا ټیم د معدنیاتو خواته دي هغه په معدنیاتو پسې ځغلي نو چې کله الله تا ته دغه قسم روزي درکړه چې د ټولې دنیا په دې کې سترګې د ټولې دنیا په دې کې انټرسټ د دې سره په مسایل راځي پریشانۍ به راځي خو د پریشانۍ د حل کولو دپاره مخور سپین ږیري تکړه ځوانان په خبره پوه انسانان دا به معاشره کې وجود لري خو بدبختانه نن وجود لري خو د کردار یې موږ مطمئنه نه یو کردار نشي ادا کولی په دې وجې نو موږ نن د پریشانۍ سره مخامخ یو فرید اکا یو خبره وکړه دلته ظهور صاحب ناست دي موږ د ولسي کمیټۍ چې ظهور صاحب کومې طرف ته اشاره وکړه چې دا د دې سره ظلم وشو چې یو واره د یو کمرې پر نمبري مځکه باندې د دې غره د چوکیدارۍ دپاره لله فلله په منفي 15 کې مو شپې کولې د خپل موټر پټرول مسزر خپل وخت مو وقف کړی هېڅ چا تنخوا نه ده راکړې چې په دا خانوزۍ کې چې یو واره یو ملګری ځوان دلته وخت وي په منډې سولا کې شپې کوي اسمان یې دلته مځکې ته نیالي بیا د ولسي کمیټې ته ورغلو ظهور صاحب ګواه خاص مو ورته وکړئ چې موږ په نمبري مځکه کې د مځکې جوړولو اختیار چې کله اختیار میلاو شو موږ مځکه به کمره به جوړه کړه 3 لکه د 1.5 لکه خرچه به راغله بله ورځ به د کمیټۍ د څو کسانو خامخا موږ په اتفاق نه یوار شوي سره کېناستل لیک یې ورکړې و سرکار ته چې دا کمره منهدم کړه دا دلته ټیکس اخلي دا دلته غونډه ټیکس اخلي دا دلته دا کوي او نن بلته هغه خلک ماته وایي تا ماته پیسې نه دي راکړي غونډه ټیکس د دې په مټ کې زکریا وویله ایسي وویله ډیسي وویله هر چا چې وویله چا پای وویله زموږ 3 ځوانان تر پورته شو 10 ګنټې ورک د دې د حساب چا کړي پر دا بیا چا زړلي دي ګوره خبره په 1200 ټکول کوي د 2004 راته مایننګ شروع دی پر دغه ځای باندې د ټول خولې جګولې لاله زمونه جامع محمد په تناز دی باندې پس وو گاډي راوښه اجبران لاله د زرو ټمنه راوښه په کوم کې چای ورته دا کوم راوړ دا وګڼل دا که خپل مسؤلیت وګڼي چې دا قوم هم په دې کې حق لري د قوم بچي ځوان سپینځري په دې کې حق لري بیا اوس د 2003 څخه شروع وګړي سره کانه ولاړې د روز خان ووري سنټر روز خان اچھا دې ویټي کمیشن طلب نه وکړ په هیڅ چا دا جګه نه شوله دا مرکزي کونسل موجود و دا ولسي کمیټۍ موجوده وه دا زه موجود وم دا ګرد موجود وم دا په هغه ټیم کې هم د خانوزۍ لیکن څو ځوانان ولاړ شو ما ته ټول شاعر وایي چې څو ځوانانو ماته کړه په نره خاموشي دا خاموشي ماته کړه دا د ظلم نظام یې چیلنج کوي چې لالا ته که سنیټر یې کان ورلکې که وزیر اعظم یې که د چا پلار یې زه تا دا ترانه منم چې زما د اوږده سکته نه یې راوړې او هغه مې په تسلیم کړي ما ته په هغه ټیم کې سپین ږیرو مرکزي کونسل ته زر پیغه ویلي دا ملګري ګواه دي چې په
په مذاکرات په مشکل نس مرګ د پیسو سره پورته کړي دا چې په 15000 روپۍ قسم الله یې کنه یې کمل کوپا یې کنه دا ورلک پلار هم ځمانه کوم 15000 روپۍ راکړي په دې باندې خبره نه کوي بیا که څوک ټس په خلاصي بیا که ون په جوړي بیا که په کوم تقسیمي بیا ځما اختلاف نشته نن اختلاف په کوم ټیم دی ولسی کمیټې نه ما سره کوم ټیم اختلاف لګیا دی چې غرض په دې په قبضه کړي هغه جواب باندې لیکلي دي 18 تقسیم من جانب پلان نه دې کمیټې د دې سړي لپاره کار کوي زه اختلاف ولې نه ساتم بلکې چې بد نه یم اخر په زړه کې خپل ورته ایمان اخري سره نو هم همیشه کوشش کړی دی چې دا زموږ مسایل دي دا زموږ متفقه فورم دی موږ د ولسي کمیټې د اهمیت هېڅ کله نه یو منکره موږ د ولسي کمیټې د خدمت هېڅ کله نه یو منکره پر ولسي کمیټې د دوو کسانو راج د نیمې پارټۍ راج د دوو انفرادي طور د خلکو واک دا نه تسلیموو دغه ولسي کمیټې ده ما سره مسجام راته دي ما سره واتساپ هم راته دي د ولسي کمیټې ممبر ماته وایي د ولسي کمیټې خلک ناست دي زه به مسله کې ورغلی یم چې راسه د اتفاقي رایې سره یې وکړو کوم موږ خو اور بل کړی دی راسه پر دا خبره کښېنو راسه پریس کانفرنس په ګډه وکړو د ولسي کمیټې 4 کسان ناست د ولسي کمیټې بل ممبر راته وایي حافظ صاحب دا کمیټې والا د مور جنا چې د بدۍ خاوندان دي نن هغه سړی پر ما اعتراض کوي ته له ما سره مشوره نه کوي چا ما ته وایي چې دا د بدۍ خاوندان دي نو ته خو مشورې اهل نه یې زموږ جنګ د ولسي کمیټې سره نه دی زموږ جنګ هېڅکله دا نه دی چې موږ د ولسي کمیټې والا بې عزته کړو زموږ مقصد دا نه دی چې موږ د ولسي کمیټې والا بې عزته کړو مختلفې بیانې شروع دي دا هغه چې کوم ټیم بند شوی دی له نن از د پلس 15 میاشتې مخکې د حیثیت تر مخ ما خبره کړې ده ما دا کوم مشران لري دا ځوانان لري چې هر څوک دلته راځي پرېږدي چې د خپلو حقو غوښتنه کوي واړه به زما پر حقوق له ما سره ګایېږي د دې ټولو حقوقو به واړه د ما سره ګایېږي او دا مشران ته وایي چې مشر بیا یې کړه خلاصه ونه کړې چې نن زه به جنګر بیا ځاک لرم چې زه به دا مجلس کې یم زه خو نن هم پر هغه بیانې ولاړ یم زه خو راوړم نه زه خو د زرتوب ښکار نه یم ولې زه به زړه کې صفا یم ما پر چا مقابله کړې ده چې د خپلو 15 روپۍ دپاره د کوم مفادات خرڅوي ولسي کمیټې نه وه جوړه شوې د هغه مرکزي کونسل و د مرکزي کونسل کسان محمد شاه لالا ګواه دي جانو لالا ګواه دي محمد حاج اکبر لالا ګواه دي تاجور لالا ګواه دي بازو لالا ګواه دي دې د ولسي کمیټې ممبران راوغوښتل حاجي بشیر واجد اسمت الله صاحب ورموږ ته د سیټلمنټ د بیرون ازدین کاله راکش کړه نن چې موږ دا لګیایي جرګې کوو بیا مشاعرې کوو بیا پریس کانفرنسونه کوو بیا پوسټې ټولو بیا ایف آی آرونه وړو ولې وړو بلکل ټچ د غره سره زما بیرون ازدین ټچ دی نشان راوکړه زه کډه پر لګوم دی د بېل خلطه کې بیا وراسي ولې نه راکړې په دې کې ستا مفاد دي ته په زر پیکر شوی ما ته د ولسي کمیټې په ممبرانو کې کسان معلوم دي چې پرسنټ اخیستي دي د چیرې دا کډه کشي خو موږ دا استخاینې عزیزان خبره دا نه ده موږ اوس مجال خلک نه یو 3 کاله کوي مسلسل یو کم نوي فعالانه دا د نور ملګرو سامنا کړي مفتی زه د کسان په کور شډول کړو اوس هم دوه ملګري د 94 طریفایار باندې دي د دهشتګرد طریفایار دا ولسي کمیټې زه پر هر فورم لایم چیلنج دی د راشد خانزي پر میدان وګړي ما تر مخ زه به جواب ورکړم زه تر 10 واره زیات ورغلم خصوصا حاجي الله حاجي بشیر اسمت صاحب مدازي ماما دا ګورګل ما پر راسي جوړې د قومي اتفاقي راي وکړ چې موږ سره پر کړیداریو د خلک په سر سر وي ستاره ما سره په اتفاقي راي په درېدو به دا ګټي چې خالي بس ما سر سلامتي په هغه مازګر ما ته اسمت صاحب ټلیفون راوړي و دې را په ډیر معذرت چې موږ په دغه سلام وو معنا صاحب سر په مکه دوه مسله وو بیا ځکه دا مو ورته ویلي دي ما چې کله په مزاحمت کې لګیام د مزاحمت دا معنا چې کله تاسو د دې مزاحمت تر قیامت پورې نه کوي په مزاحمت کې تاسو گرین سیګنل ملاوي کا تاسو حالات برابر شي د حالات مطابق زه پریشان یم په دې باندې راګر د کمیټې ګوال اسما ورته ویلي دي په لاس واره ورته ویلي دي خالد شاه ما سره سعودي عرفان ما سره سعودي ملک وبال ما سره سعودي ما دا په گرین سیګنل ماته ملاوي دا زموږ د مذاکرات د لپاره د خلاص لپاره لار معلومه سي چې زه د خپل ولس د حقوقو تحفظ کې وکړم خو زه تاسو به سوچ کې سار بلاله سوي کاکا به سوي ماما به سوي د ولسي کمیټې ممبران
دا ظهور صاحب اوس ناست وو ظهور صاحب ما ته وویل دا د سرکار سره جنګ دی زه څه وکړم سرکار سره سره جنګ کوم ورسه وګوره چې په وسه پرته هغه وکړه موږ کمزور یو لیکن زه دومره کمزور نه یم چې زما د کور په انګن کې زما د کور تر څنګ زما د غره نور لک روم وړي سرفراز مفتي دی په شریک کې زورور دي شریکان دي او راویستلي د زما استاد کور ته لاري د پردي جواب نه سکوای د خپل په مکوي نور پردي ته مدرېدل دا زموږ صاحب خپل راته ودی د کومې کمیټې ممبران او د سرکار سره جنګ دي دا اولاد زور دې مستقوي ورته کله بوس پردي وک بیا چې زما بوس پرو مرد مذاکرات کمیټې ټاکل شوې بیا ولې د شاله قوم استجام سره کوي ولې د شاله قوم سره ځغلې پټ زه په مذاکرات کې ناست یم زه د قوم پر سر جنګ کوم د قوم پر سر دلیل وایم هغه ما ته زما د وسره مشر واتساپ لګي چې هغه د سره مخ نه چې پرون جنګ ته په شاو لاړې چې نو مذاکرات بیا را مخ تسوي نو ته د امن لاره ته د شی ورځ لاره دا تر د شی ورځ لاره نه نه کفا به دې کې څه کوي نه منم دستا د سیاست کاری نه د ولسی کمیټې هر ممبر د خپل خاندان له طرفه ممبر ټاکل شوی دی زه د زړه احترام لرم لیکن د دې رویه اس کله نه مات نکو اس کله اتفاق نه ورسره کو دیشم د قانوني مسلم باغ په یو الاټ پراته فرما په فیسبوک باندې پوسټ کړی دی مبارک مسکوما غر واجدو ته روز پارک شو ډیر خلکو په کمنټو په ټلیفون دا کې پښتنه او کې واجدو څوک مال واجدو د عین لک چې دا راکا مسه 24 غنټه دا تناست زه بیا روز دی رائټ هاند دی ودغه ورکول سوي بیماری ورسره ده دا ما مستو کومای دلی دي چې د دې ښکار پروپوزل ایجنسیانو تیار کړي په دې کې ولسی کمیټې خانوزي پکې و ټول کلیونین پکې و بیمارین پکې و روزي خان پکې و دا پروپوزل دا سلور پر نامه ولاړ دا ټول کلیونین ولسی کمیټې چا ځويست دا ناس خلک د FJ کانی خبر دي چې FJ الاټ چا جمع کړ مست افسوس پر دا خبره دی د ځوانانو درد دا لري نور څوک یې کني دا خلک نو موږ ولاړو او درد مخالف دی چې د قوم مشر که سیاسي دي که قبایلي مشر دی که ډېر ستاسو نومونه ورکول شوي دي دی د مشرانو په مخکې چای پر چای چول سګرټونه لګولي ولې دی مشر دی د مشر زوی دی دا د ځان په ګټه وایي چې د FJ په نامه باندې الاټ جمع کړی دی دلته سیاسي سړی چې کله خانوزي په قدر ورته ګوري دا د ځان په ګټه وایي چې په خپل نامه الاټ جمع کړی دی دلته د ولسی کمیټې ممبران د ځان په ګټه وایي چې په خپل نامه الاټ جمع کړی دی ته خو د قوم شپانه وي د قوم ستاو ته د قوم په نامه ولې نه دي جمع کړی که تا ته د شي اهمیت نه وای معلوم ما به ولې وایستنه خبره که تا ته اهمیت ته معلوم دی د ځان لپاره در معلوم دی د قوم لپاره نه در معلوم بیا ته د قوم نماینده نه ته باید ما سره په قومي مسایلو خبره نه وکړې بیا زه د قوم نماینده بیا د ملګري د قوم نمایندګان دي د مسلم باغ د خانوزي الاټمنټ په یو واره سوي په سهار باندې مسلم باغ راولي 800 روډې باندې دبل ساله مظاهره وکړه دبل ساله جرګه وکړه دبل ساله پریس کانفرنس وکړي برغه کار ودرو لیکن خانزي ولسی کمیټې هم لري اعزازات هم لري لیکن په دې میاشتې باندې چا یو خبري بیان نه ولګوي کله غوړي دغه مال کوي هغه د یونین لګوي هغه د ملګرو لګوي اته خاوند دي او نو ته ناس دي ورواني د زور صاحب څول ایلاک ورغلي واغور ټول سریوس مرته ایلاک سره تر وسه نه کښنسته ایلاک من دوخیل باندې مشکار باندې ول 15 ورځې ټیم راکړه او 15 ورځې ټیم نه ختم شو دای نه راغله زه په دغه مذاکرات کې د جبل سره کښنستل چې ما استاد عزیز د وخت ټکړه راته جوړه کړه ورڅ د تور خوري د کلی په مابین کې کړه تر رسول کې د نمبرین زکو په مابین کړه تر رسول کې دا کمیټې د موږ اختیار ورکړي دا کمیټې د ملامت باوجود چې فرید شریک صاحب رااله او درځي سره کښینو ور سره ولاړو یو لفظ ما نه دي ور سره کړی اختیار بعد بیا څه زما د اختیار بعد بیا څه بیا څنګه درې د کمیټې ممبران یو د منسپل کمیټې چیرمن په دغه کې موبایل نه جوړ ستاسو د ایټي بلا بي عزت نه کړ نن برته ولسی کمیټې چې کوم څوک رنګي هغه نن بیا لګیا چې دا خلکو وفاداری کوي اجزام زموږ خاص دي حساب ترماش کار دی یو روډ نیوی لګوي یونین ته جمع سم کې دي دا یونین ځاخص کې دي جمع سم کې نه دي دا ته په باندې سوال کې مشفور ته کړی دا کمیشن مې ځاخص نه دي
د دا ځای کوم باندې دي د کان له سړي مې ګاډي راګرځول دي غلاسل کې دغلا کولې ما راګرځول دي لیکن دا کون مراوړي خرچه به سم سوي دي هایرونه ولا سوي دي کیسونه پر کړی دي دا لاټمنټو خلاف لاټمنټونه چیلنج کړی دي که هر څوک چې برته وي دا قوم دی وتم د لکه د قوم د عام بچی چې کومر بیا هغه د ملکو پام یا هغه زمان یا هغه د بلم موږ امتیازات نه غواړو نو متر نه د امتیازات خبره کړی ده موږ اختیارات نه غواړو نو متر نه د اختیارات خبره کړی ده دا خبره کوم چې دا پاسون ما راپورته کړی دي چې دا لار ما ټاکلې ده دا کار ما کړی دی دا د ولس ژغ ما پورته کړی دی اوس به هم په مخ کې زروانې مسره کړه سره ملګری بیا به هم په مخ کې زروانې کړه سره ملګری کله د اتفاق سره غواړي د اتفاق د مبارک سره کله نه غواړي به خېده ما سم مبارک زه د څو پورې سره اوسم اوس باز دا کوم عزیزانو ته وګوره د دې لپاره د کلک مزاحمت ضرورت دی د دې لپاره د اړتالو ضرورت دی د احتجاجو ضرورت دی د ریلۍ ضرورت دی احتجاجي ریلۍ ضرورت دی دوی ته زموږ باز دا دی چې موږ چې ستاسو لپاره کوم کار کوي د پاره د الله د رضا د پاره د دا کوم موږ وکړو ستاسو کومه فریضه جوړوي د دې قوم چې کومه فریضه جوړوي باید چې دا قوم خپل فریضه ادا کړي باید چې مشر کشر خپل فریضه ادا کړي زه ستا مدد کاند ستا د مفاداتو څو اخلاقي باغه کاند لیکن زه به تکلیف یم باید زما په تکلیف کې زما ملګری سي د دا یونین ملګری سي د دا قوم دپاره ملګری سي ما پر ولسي کمیټې هېڅ کله هم دا خبره نه ده چې زه د دغه انکار یم خو زه دا یم چې کومه د تیارو په سب کې څو ځله لیدلی نن د رڼاګانو امامت غواړي عجبه ده دا نسم کوی کور مو ځان له اورېدلو یو جال مننه